په جمرود جلسه کې 3G 4G اعلان وزیر اعلی صاحب کړی و هغه تقریبا یو کال برابرېږي هغه 3G 4G اوسه پورې هغه هلته اوپن نشوه د حکومت یو خپل نظر دی زه به خپل نظر پیش کوم چې دا د سکیورټي فورسز چې کوم ډیمانډ دی په موجوده حالاتو کې چې دا د اوس فلحال لږ ټایم دی واخلي او دا د بیا کولو شي خو ذاتي توګه باندې 3G او 4G زه سخت خلاف یم نه چې کوم د کوزې خوښوم نه یې بار خوښوم قبایلي علاقو د پوره موجوده حکومت څه کوي دا په تیر شوي او یو دوه یو کولو کې نه شوي نو د موږ کوشش دا دی چې د عام وګړي زندگی ښه شي ویست نو انشاءالله لګیو دا څو تقریبا شپږ اوه میاشتې کې به د قبایلو چې څومره مسالې دي په دا کې به تقریبا د 50% نویرې حل شي او موږ پوره پر امید وي چې عمران خان کوم اقدامات شروع کړي دي نو ایکسټرا به دومره پیسه قبایلي علاقو لر روانه ده او راشي او راغلي ده چې په تاریخ کې به دا د ټول نه زیاته روپۍ جی په دا کې به ټول خلک قرباني ورکړي په هر ځای کې خلک لګیا دي غریب خبره نه او کله چې موږ د اقتدار کې نو موږ به ویل چې ګرانی به نه راځي او موږ له دا پته نه و چې تیر شوي حکومتونو چې کوم د موږ سرکاري عمله ګڼه کړي دي سسټینیبل گروث لپاره موږ لوړو چې کوم د ټیکسونه ولګول د ملک د بچاو لپاره ان شاء الله ولزي چې پر روانو ورځو کې به د دغه مهنګای چې کوم لهر دی دا به کم شي او چې کوم عمران خان و دې کړي دي اب هم تر سره کیږي دا مهنګای به کمیږي ان شاء الله السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو ګورئ غږ ټلویزیون زم اصغر فریدي او پروګرام دی سیاسي درند ګرانو کتونکو په سیاسي درند کې موږ سره نن میلمه شوی د N43 MNA او پارلیماني سیکریټري اقبال افریدي صاحب موجود دی اقبال افریدي صاحب سره د حلقې او د خاص کر د پښتنو په حواله سره سو خبرې کوو MNA صاحب د ټایم راکولو یو جهان مننه ډېر مننه خوشاله اوسئ جی MNA صاحب ستاسو خدمات ډیر دي په ضلع خیبر کې خاص کر باړه کې په باړه کې بنیادی مسلې تر کومه حده پورې تاسو اقدامات کړي د دې حل کولو لپاره جی بنیادی طور باندې خو د مونږ حلقه د متاثرینو حلقه دو دا افیکټډ ایریا دو په دا کې میلیټنټ اکټیویټي چې کوم شوي دي او د میلیټنسي نه د وجې کوم نقصانونه رسېدلي دي نو کورونه ویران دي سړکې ویرانې دي BHU هسپتالونه او سکولونه ټول مسمار شوي دي نو موږ له چې په کوم وخت کې اقتدار ملو شو زه لوکي ممبر جوړ شوم نو انا پاس د انضمام د پورا چې کوم دی د عمل کېدو ضرورت و بیا په هغه کې لکه د اختیاراتو د تقسیم خبره وه نو په هغه کې IGR او عدالت چې کله د IGR د ختمېدو اعلان وکړو او په صحیح توګه باندې وزیر اعلی له اختیارات توفیق شول نو په هغه کې موږ د انضمام هغه ټول اخیری عمل تر سره کړو او ټول ډپارټمنټ موږ په صوبه کې ضم کړل نو لہذا د هغه ځایونه و چې دغونه به حکومتونو له پیسې تلې په دا به سودابازي کې دا دغه لوکې نه به غټه مدن د سرکار په جیبونو کې راتلو نو لہذا د موږ حکومت ټول نه وړاندې کور چې وکړو نو هغه ټول غیر قانوني غیر عیني او د کرپشن اډې ټول ختم کړي او د انضمام هغه عمل یې سر له ورسولو هغه نه پس د موږ چې کوم طریقې کار روان دی نو په دا وخت کې په دا موږ سره تقریبا شپږ اوه میاشتې ټایم ضایع شو ځکه چې IGR په منځ کې اختیاراتو تقسیم و د ګورنر او د وزیر اعلی په منځ کې لکه یو قسم لاغه و چې اختیارات چا سره دي نو وته میاشتې پات چې کله اختیارات وزیر اعلی له ملو شول نو موږ د ترقی عمل شروع کړو او په هغه کې موږ وړاندې سیادت کارت د قبایلي علاقو او ټولو مشرانو او ټولو اوسیدونکو له ورکړو چې په قبایلي علاقو کې مجبوره خلکو او پاکي ولکه 60,000 روپۍ په یو کارت کې وي وسره موږ د روډونو جال وسره د اوبو سپلای سکیم وسره چې کوم د هسپتالونو او وسره موږ چې کوم د بجلی چې کوم ویران وی جوړ حالات په هغه کې ستنې ورکې وي ټرانسفارمر غیبې وي د ټول شای ټول سیستم خرابونو په هغه کې موږ فیډر منزورې کړې په هغه کې خلکو له موږ چې کوم T4 ټرانسفارمر و هغه مې تر وړو وسره موږ د ریهابیلیټیشن عمل هم شروع کړی و چې کوم 3 year ډیولپمنٹ پروګرام په نوم باندې لکه یو د دوه هغه د لوسه تقریبا 83 بلین روپۍ هغه موږ قبایلي علاقو کې د روډونو سکولونو د هر شي د پوره مختص کړی وي وسره موږ
چې ټول نه کوم غټ کور وکړو نو هغه د باړې ډیم چې عمران خان د جمرود په جلسه کې اعلان کړو د هغه د پوره 30 ارب روپے مختص شوي او اسرا د جابې ډیم چې هغه د امب د موږ په دا 44 حلقه کې دی په هغې د پوره 10 ارب روپۍ چې کوم دی مختص شوي نو دا ډېرې لویې کارنامې دي چې د قبایلي علاقو د پوره موجوده حکومت څه کوي دا په تیر شوي او یا دوه یو کولو کې نه شوي او د موږ کوشش دا دی چې د عام وګړي زندگی ښه شي و سره چې کوم دی هغو له ایجوکیشن ورکړو هغه د صحت په حوالې سره چې کوم دی د هغو چې څومره اسپتالونه دي هغه فانکشنل کو و سره چې کوم دی د سکولونو حالات سم کو نو انشاءالله لګیو په دا څو تقریبا شپږ اووه میاشتې کې به د قبایلو چې څومره مسالې دي په دا کې به تقریبا د 50% نه ویرې حل شوي په انضمام فټ انضمام کې چې کوم قبایلو عوامو سره کومې وعدې شوې وي 100 ارب روپۍ پر یرو هغه وعدې اوسه پورې ترسره نه کړې شوې دې حوالې سره ته څه ویل غواړې ګوره په هغه باندې د وزیر اعظم د موږ سره کمیټمنټ شته وزیر اعظم 100% چې کوم دی غواړي چې د NFC چې کوم 100 ارب روپۍ دي صوبې پې نه متفق کېږي وزیر اعظم غواړي صوبې پې نه متفق نه جی د موږ لکه د بلوچستان شوه هم وزیر اعظم ویلي دي چې زه به دا موضوع موریدو سره د پنجاب شوه هم هغه لکه واده کړي وو سره د خیبر پختونخوا یو پنجاب هغه دی دا سیند دی چې هغه پکې رکاوټ دی نو اب انشاءالله حل شي او موږ پوره پر امید یو چې عمران خان کوم اقدامات شروع کړي دي نو ایکسټرا به دومره پیسہ قبایلي علاقو لر روانه دو روشي او راغلي دو چې په تاریخ کې به دا د ټول نه زیاته روپۍ په جمرود جلسه کې 3G 4G اعلان وزیر اعلی صاحب کړی و هغه تقریبا یو کال برابرېږي هغه 3G 4G اوسه پورې هغه هلته اوپن نه شوه په دې باندې تاسو څه رد عمل دی ګوره ذاتي که مو خپل رایه اخلې د حکومت یو خپل نظر دی زه به خپل نظر پیش کوم سره به زه چې کوم دی د سیکورټي فورسز هم چې کوم دی زه یو نظر پیش کوم چې په دا موجوده حالاتو کې کوم لکه مونږ په دا کلیو کې په ارام پروت یو یا په باړه کې ګرځو یا په جام کې د دې بنیادي وجه هغه آرمي قرباني دي سیکورټي فورسز قرباني دي چې هغه کومې وینې په تاله کړو دلته امن راوستی دی که یو 3-4G سره د هغو ملیټن رابطې بیا بحال کیږي او دلته امن خرابېږي نو زه وایم چې دا د سیکورټي فورسز چې کوم ډیمانډ دی په موجوده حالاتو کې چې دا د اوس فی الحال لږ ټایم دی واخلي او دا د بیا کولو شي خو ذاتي توګه باندې 3G او 4G زه سخت خلاف یم نه چې کوم دی کوز یې خوښوم نه یې بار خوښوم صوبایي وزارت تقسیم وشو رد بدل هم پکې وشوې مختلفو هغه ته هم حواله کړی شوې په قبایلي ضلعو نه یو MP ته وزارت ملو شو په دې ضلع خیبر کې کم از کم یو خو د PTI موجوده باړې MP دی یو ویلسن وزیر دی چې اقلیتي MP دی او ورسره دوه نور دي چې هغه اتحادیان دي د PTI سره دلته هم اتحاد کې دي او هلته هم اتحاد کې دي دا ولې نظر انداز کړی شول ضلع خیبر ورته موږ که په وزیر باندې انحصار وای نو موږ به ویلي وای چې بس بیا د وزارتونه د موږ د پوره هم شاید دي موږ ګورنمنت ته او د هغې چې کوم چیرمین مشر د وزیر اعظم هغه په د هر یو شي باندې نظر ساتي خال د خاطر جمع وي په کور وای چې د موږ دغو علاقو نه په دا کابینه کې خل شامل وای خو که بالفرض نه وي نو انشاءالله ولزي چې دغه په ترقې په عمل کې به هیڅ قسم رکاوټ نه جوړیږي او انشاءالله د موږ حکومت په قبایلو لا چې څومره ضرورتونه دي څومره مسالې دي پاکې به یو کردار ادا کوي او دا جی دا اخیری نوټیفیکیشن نه دی دا نه پاس په نوټیفیکیشن کیږي او پاکې به انشاءالله امید دی چې ضلع خیبر یو انشاءالله چې ګرانی حواله سره مینه سب غریب ژوند زیات ګران شوی دی وزیر اعظم عمران خان صاحب هم دا خبره کوي چې لک صبر غریب عوام به تر کومه پورې صبر کوي دا سخته به تر کومه پورې وي ګوره کله چې په ملک باندې راشي یا په علاقه باندې راشي یا په کور باندې راشي پاکې د قربانو ضرورت وي ملک ډېر قرباني اکثر غریب ورکوي جی په دا کې به ټول خلک قرباني ورکوي په هر ځای کې خل لګیا دي غریب خبره نه دغه چا د دوړې سره تعلق دی د چا د رهایش سره تعلق دی د چا د ترانسپورت سره تعلق دی په دا کې هر یو سړي له خپل ځای باندې د قربانو ضرورت دی او کله چې موږ د اقتدار کې نو موږ به ویل چې ګرانی به نه راځي خو موږ له دا پته نه و چې تیر شوي حکومتونو
چې کوم د موږ سرکاري املاک غاڼه کړي دي دغه روډونه غاڼه کړي دي موټر وې M1 او M2 غاڼه کړي دي سسټینبل گروث ته پورا موږ لوړو چې کوم د ټیکسونه ولګول د ملک د بچو د پور او بدا کې عوام ان شاء الله چې اوسم د موږ سره مرسته کوي او د ملک هم عوام جوړ کړي دي دا چې کوم دی چې ته په توفه کې نه ملو شوی بدا د دغه په بنیادونو کې اندو غریبو خلکو د ابا او اجداد وینه دو او په ما باندې د عمل کزوت شوی دی ان شاء الله ولزیز چې پر روانو ورځو کې به د دغه مهنګای چې کوم لهر دی دا به کم شي او چې کوم عمران خان و دې کړی دي اب هم تر سره کیږي دا مهنګای به کمیږي ان شاء الله د تیر شوی حکومتونو چې کوم دغلې کړي تاسو لګول چې موټروي غاڼه کړي دا نور چې کوم سرکاري عملاتو په کار دي چې دا ټولې پیسې غو نه ریکور شي دا غریب باندې سره د پریشر ووم دغه ګرانی په راولي ګوره چې ټول کوم غاټه غلو هغه خاصم ارست شوي وو پاکې کوشش به نه ثبوت کیږي لکه ګوره داسې کار دی چې ثبوتونه او د عدل یا چې کوم د عمل دی او هغه کوم طریقې کار دی پاکې ډېرې پیچیدګۍ دي او دغه لپاره کته د اصحاب کرامو دور لڅې او جزا او سزا په تور باندې توره او تبرګۍ استعمالوي نو دا خو بیا هم هغه انتها پسندېله خبره شي یو عمل دی په عمل کې په کور دی چې هغه خل راوچات شي چې په کوم ځای کې کرپشن شوی دی و هغې چې شمدید گوادی د ملخو وزیر اعظم چې کوم ټسل اخسته یا خو سر لور سوالو د عوام سره کړي هغه جیلونه هم لوړل پابونه چې کوم د کیسونه هم دایر شول لہذا د ټوس گواهی د پوره د عوامو مرسته او تعاون ډیر ضرورت دی چې پاغه کې هغه کسانو له چې هغه د ملک خزانه لوټ کړي یا ملک نقصان ورکړي چې پاغه گواهی وکي هغه له سزا ملو شي ډیره مننه مینه سي بل الله دې وکي چې زموږ ملک پاکستان په ترقې باندې روان شي او چې کومه ګرانی کومه مهنګای راغلې ده چې هغه زره تر زره ختم کړي شي او غریب عوام ته سہولت ورکړي شي مینه سي هلکي خلکو له ټول عوام له څه پیغام ورکول غواړي اخره کې ور د هلکي خلکو له او د ډیسټریکټ خیبر له سپیشلی دا پیغام ورکوم چې په بوړه کې چې کوم د امن شروع شوی دی یا جوړ شوی دی په دا کې د خلکو ډېرې قربانۍ دي د عوامو هم ډېرې قربانۍ دي خو وسره سکیورټي فورسز هم ډېرې لوی او د پاک فوج هم ډېرې لوی قربانۍ دي د امن قایم دایم ساتلو د پوره او د عمل د ترقی د پوره د سکیورټي فورسز سره تعاون کوي او بل د موجوده د بجلی چې کوم بحران ده یا دلته چې کوم لوکل مسالې دي یا د موږ سره چې کوم دی کنه تعاون د مرستې چې کوم فقدان دی نو په دا کې یو کردار ادا کی چې موږ سره ودرېږي سکیورټي فورسز سره ودرېږي د بجلی کونډې ختم کی دا غټه هیټر نه لګوي چې دا بجلی ترسیل هر ځای لوشي ان شاء الله موږ به تاسو سره تعاون کوو تاسو د موږ سره په دا کې تعاون کوو چې دا ملک په ترقی شي ګرانو کتونکو داو د ان 44 ام ان ای پارلیماني سیکریټري اقبال افریدی صاحب چې خبرې تاسو اوریدې امید لرم چې مستفید شوي به وي بل پروګرام کې به د بل سیاسي قائد سره حاضرېږم تر هغه وخته پورې مال راکې اجازه د الله پامان